الفصل الثالث دريم فصل عن جابر رضي الله عنه قال جابر سيبنا رواية خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره مووتو الى سعد بن معاذ صاحب ته ورتلو حين توفي سکل هغه وفات شو مغه ټیم کې بیا مغه په لوی رغلو فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم کله پیغمبر سم هغه باندې منځ وکړو ووضع في قبره سکل هغه قبر کې کېدل شو د سات صاحب وسوي عليه او خاطی په برابر کړای شولې سبح رسول الله صلی الله علیه وسلم فسبحنا طویلا پیغمبر صلی سبحان الله ډیر وګد ویلو مو سره ویلو ډیر ټیمه پرې ثم كبر فكبرنا پیغمبر صلی الله اکبر ویلو مو سره ویلو فقیل شت پوسو کې یا رسول الله لما سبحت ثم كبرت شهید خدای رسول الله تعالی ولکی تسبیح ویلو به تکبیر ویلو قال ناغو فرمل لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره دا نیک بنده صدا د سعد بن معاذ سے پدی بن د قبر تنگ شو لقد تضايق تنگ شو حتى فرجه الله عنه تردی پر اسلام ذکر فکر پوکړلو نو خدای په کو نه داغه تنگول لری کړلو فرج تفریج منه لری کول رواه احمد نه د قبر ولکم یو شاید دي ته زمت القبر یل شي سړی سکل ور کې د پن شي به د قبر زمکی زون تر ګرځي ور بنې زونه ناغه ته زمت القبر یل شي د زلون دی رسي حدیث کې نه د نیکو بندگانو بنیا کله کله کې دل شي وعن ابن عمر رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش دا سعد بن معاذ صاحب صدا و شو دی په وپوت سره عرش هم وخوڅیدو عرش وخوڅیدو معنا د عرش ولکم شدی شیون دماغه وخوڅیدلو یا عرش د خوشالین وخوڅیدلو یا چشولو په دی باندې خپاش ولو صحیح ده کله سنیک سړی مړ شي باندې اسمون زمکه جوړی کنه ندی باندې ششولو عرش وخوڅیدلو یا د عرش نه لیکم اهل څه د اهل السماوات الشکانه اسمان ولا مخلوق مغه په غمجان شول وفتحت له ابواب السماء دي د پاره د اسمان دروازې کولو شکل دی روح په خاتون اسمان دروازې دي د پاره کولو شي دمر نیک سره د سعد بن معاذ وشهده 70,000 من الملائکه او دی په جنازې کې او یا زره فرشتي هم حاضر شي جنازې د پاره خاغه موجود لقد زمتن په دې تکابر کې ایوا انجخ تاویر کړل شواله لوند چلی کلی عسر سعد فی قبره لکه شاید سن چړای به خور ټینګي سړای په د موټه کانه لکه خلی جلینه خلی وینځي د شیطان زوري ویر کړل کابر لقد زمتن سدو ورکی راو چخړوال تل شي زور ویر کول زنه خلکو دا تعبیر کړه اصل اصل کی مور خزمه کده کنه اندینه مو پیدایش شاده نه د شکل لکه څنګه بچی ته مور زور ور کوي په قوت کې د شته د یو زور ارچو ته ور کوي هغه کني کی کباد خودي خلکو خبره والله اعلم صحیح خبره ده د صدا کله کله نیکو کسونو ته کې دل شنه دي دیوا جنا شکل پکور دی ډیر احتیاط کول پکور دی ثم فرج عنه يفرج عنه بوندا لری کړه شول رواه النسائی وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت اسماء صاحبنا روایت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وی پر کی پیغمبر سن خطابت د پر پاس دا خبره وکړه فذكر فتنه القبر او دی قبر ولا فتنه ذکر کړه التي يفتن فيها المرء سپکم کی سړای انسان اختکیږي غورځي ورکی فلما ذكر ذلك کله سدی قبر دا خبره ذکر کړي ضج المسلمون ضجتا نه مسلمانان ډیر وجړیدو او جزع فزع وکړلون دي سره سړي کړي د سواخو وجزعوا چغي وهلي وجړیدلو د زوجتون شد د مصدر مر وتل شي سیدا مصدر مر مسره دا کنه فاعله وزن استعمال ک ضربه یوزلی ویلا بل د فعله وزن د نوع د پر استعمال کې ک جلست جلسه القاری کری پښوند کې نستا او کله کله دا وزن شي د پر استعمالي کې مقدار د پر فعلتن لك لقمه نیوا مړی کول
زوجتون په کوم وزن شولو؟ زوججتون داسې لګي که نه، زوجتون نه جوړ شولو، فعلتون په وزن ده. او لاندې ورسره څه لیکلي؟ زوجتون التنوین للتعظیم، دې کې زوجتن یې ویلو که نه، دا تنوین تعظیم دپاره دی، یعنې لویوالي دپاره ډېرې لویې غامدار صحابه و دې ځای کې ښکاره کړلو. څه دا خو ډېره سخته معامله ده د قبر والا. رواه البخاري هكذا وزاد النسائي، نسائي شریف بل کتاب د دې کې دا خبره زیاته راوړې څه حالت بیني و بین ان افهم کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم. څه د صحابه وله ژړو کریغې داسې شولې، څه دوی د مو په منځ کې خیلې شولې او دې خبرې منځ کې څه زه پوه شم د پیغمبر سم په خبرې باندې. یعنې د ډېر شور نه سړی بیا چې په خبرې نه پوهېږي که نه، د حالت بین و بین ان افهم کلام رسول الله، د پیغمبر سم په خبرې پوهېدلې کې مو ته دا رکوټ شولو. فلما سکنت زوجتهم، کله چې دوی دا شور غله شولو، قلت لرجل قریب مني، یو ما پرې نږدې کاس نوسم، هغه ته مې ویل ای بارک الله فیک، الله د تو کې برکات واچوي. ماذا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر قوله، آخري خبره څه وکړله پیغمبر علیه السلام؟ قال هغه سړي ویلو، کسې قال لاندې سات لیکلی که نه، لرجل لاندې سات لیکلی نه، دا قال د رجل سره به لګوي، صحیح ده. نه څه ویلو ده، بل دوه ورې قال راغلی که نه، نار استعمالېږي. دویم قال رسول الله دپاره استعمال، ځکه لاندې ورسره لیکلي که نه. هیڅ پیغمبر علیه السلام فرمیلی د قد اوحی الی، مو ته وحی شوي ده انکم تفتنون فی القبور، څه تاسو په قبرونو کې فتنې کې اچول شي، امتحان کې، عذاب کې، قریبا من فتنة الدجال، د دجال فتنې ته نږدې، یعنې قیامت ته پورې به دا شی ناس یاوي که کوم سړی فتنې د قبر کې وغورځېدو، دجال ټیمه پورې بیا خاص یالې قیامت رسي، حشر نشر به کېږي. وعن جابر رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال، جابر صاحب نه روایت ده، اذا ادخل المیت القبر، کله سړی د قبر کې داخل کړی شي، د خلکو نه روانېدو به نشي، مثلت له الشمس عند غروبها، داسې قبر کې داسې راپوڅېږي او د روح خدای پاک ټچ کړي بدن سره، نه دي ته به داسې شي لکه زړه مزدګارای د دې باندې. مثلت لاندې څه لیکلي؟ صورت و خیلت، دې ته به خیال کې کړی شي، شکل به ورته جوړ کړی شي لکه اوس دی چې ده مې سترګې ډوبېدو وخت، حالانکې هغه به 11 بجې ورځې ښاخ کړی شوي یم، خو څه دې ته به د ټیم داسې لاګي لکه مزدګارای سوي. او د کله کله سړی زنه زوی کې بې ټیمه څه څملي، داسې ورته لاګي لکه زړه مزدګارای ده، حالانکې سبعي الماس و، د سبعي ته بې مزدګاري والا ټیم یو شوندې ده. نو مثلت له الشمس عند غروبها، لکه سترګې څه غرږېږي، داسې ټیم به دې ته جوړ کړی شي. فیجلس رکیبا یمسح عینیه، سترګې به سولوي، خوب نه سړی راپوځي سترګې سولوي سړی. ویقول به بیس دعوني وصلي، پرېمودی څه مونځ وکړم، دعوني وصلي، ما پرېږده وایي، شوخ نیوله نه ده هغه ځای کې بیا چې شته څه دعوني وصلي، ما پرېږدی لمونځ. نو دا سړی څه قبر کې څنګه راپوڅېږي، ډایرکټ به څه دعوني وصلي پرېمودی لمونځ وکړم، چا نیوله نه وي وزر نه. اصل کې د دې سړي عادت ته کله کله ور پرېمودی څه نن خو ښه روټۍ وخورم، چا نیولی که څه، خو بس هسې څه ور پرېمودی څه ما که نن ښه کار وکړم، چا نیولی وزر نه، خاصې دو بس یل شي، نن مور پرېږدی څه نن د ښه پټی شه ما کن، چا نیولی نه ده، خو بس هسې ور کېر شي څه ور پرېمږده وایي. معنا یې دا ده ور پرېمږدی څه مو ته بیا منځ کې روونه ځایي کور منځ کې، دا مطلب یې اوس یې نه نیولی وزر نه که نه، که د مونږ کله کله مو پرېږدی څه نن ښه مړۍ په کارور وخورم، مطلب یې دا څه د منځ کې راته ونه ځایي چېرې دا کور وکړه دا کور وکړه مړۍ راکې زره وایي، داسې دپاره استعمالېږي. رواه ابن ماجه. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، پیغمبر اسلام حدیث ته، ان المیت یسیر الى القبر، کله څه مړه د قبر ته شي، یسیر الى القبر منه دفن شي، بس قبر ته شي وګرځي قبر ته، فیجلس الرجل فی قبره، د سړی په قبر کې بیا رکیني، غیر فزع ولا مشغوب، نه خو دا خفاوي نه ډر شوی، غیر فزع لاندې څه لیکلي دي؟ خوف نه، څه هېڅ خوف وغیره ورباندې نه وي، اندېښنه ورته نه وي، پریشان نه وي، بالکل په آرام سره لت کې، ولا مشغوب لاندې باندې څه لیکلي؟ مفتون نه، انداسې شور یې لیکلی، شغب شور تېر شي، شور شغب ما کوي خالي، مشغوب سی یا سړی کله کله एकदम لګی شي چیړ چاړ شروع کړي، څه شه کوی لره شی مړه تانګ مه کړی، حالانکې سره چوچې کړي وي نه، کله کله سړي مزاج انداسې ولا مشغوب قبر کې به ده په شور شغب نه جنجال کوي. ثم یقال بیا به دې تل شي فیما کنته، په څه کې د ژوند تېرولو، فیما کنته منه په څه کې اخته وي، څه د کولو،
څنګه ژوند د تیر کړلو فیقولو الله دې لیکلی المؤمن کنه مسلمان سړی باندې چې كنت فی الاسلام مخ اسلام کې ژوند تیر کړ ده څنګه الله تعالی احکام او ماغه شوندې مو پر کولو اسلامی زندګۍ مې تیر کړې ده فیقال ویتل شما هذا الرجل د سړی چوک د پیژندې کنه پیژندې د څنګه کاسته چوک ده فیقول دا وی مومن سړی محمد رسول الله دا دی الله تعالی عظیم پیغمبر ده جاءنا بالبينات من عند الله دی الله طرف نه متواضح خبري وروړي جوات پوات بالبينات ساغه په ار سړی په دلیل لکه قران کریم د حدیث دی وغیرہ فصدقناه مدیغه تصدیق کړه والحمدلله ټول خبره مو سره اختیار منلې وي فیقال له دي ته بچوب وي یعنی مغزي کې ونه منکر نکیر وغیرہ ته پسونه کې هل رأيت الله تو خدای تعالی قتل او سدمرا الله تعالی بني شکای مين وسره کوي عبادت ته شي تبيدور وي فيقول دبي سما ينبغي لاحد داسې چوک چې ته کول شي ایر الله ز خدای په ګوري الله تعالی چوک په دنیا کې نشي کتلی فیفرج له فرجه دی د پاره به کړکای کولو کړای شي لوند سره لیکلی کنه فیجر فیفرج لوند چې لیکلی کولا جاتا ہے فرجه سره چې لیکلی روشندان وړغونی لیکلی کنه خرابونی روشندان لکه روشندون کړکای غونی وته کولو کړل شي قبل النار جهنم طرف ته فينظر إليه دا مسلمون و جهنم طرف ته شو ګوري يحتم بعضها بعضا دور بلګي شي نیمور په د نیم کې نوځي د سیو بل وخري او یو بل کې چاپا کې نوځي لمبي کنه فيقال له دي ته ویل شي انظر الى ما وقاق الله وګور دي ته خدای و نوستلی انظر الى ما وګور اخت وقاق الله خدای و نوستلی وقام نستل کامنت ثم يفرج له فرجه قبل الجنه بدی د پاره په جنت ته یو کړکای ورکول کړل شي فینظر نو دو ګوري الی زهرتها دیغه حسن ترون سره شلی کلی زهره لوندي حسنها وبهجتها حسن تل شي جمال کمال تل شي زهره خزینه ما کی دول شي زهره من غټی تل شي زهره خوستول تل شي زهرتها نو دیغه له خويسته وګوري او ما فيها او باقي کوم نعمتونی دا وګوري فيقال له دې ویل شي هذا مقعدك على اليقين هذا مقعدك دي تو انداز ويدا هذا مقعدك تبنديزي وي دا على اليقين جمله ځون ته پسنه وړاغونی سمسای پچولې کنه على اليقين كنت تب یقین کی ژوند تیر کړی په شک او شبهات کې الیوانیونو د ژوند نه درکې تیر کړی څه پسنه به سوت سکو اخره وعليه مت پندی کې د ژوند تیر کو بیا مرشي پندی حالات بني الحمدلله وعليه تبعث ان شاء الله تعالى فامدی ژوند کې بر پسول شي لکه خالد بن مرشي نه خالد کې به د حشر کېږي ای کما تعيش تموت وکما تموت تحشر لوند لیکلی کنه څنګه د ژوند تیر کړي مغه سبد ته مارګ رسی څنګه چې مرشي مغالات کې بر پاسيږي یو سړی د وزای په ټوال اندي وزیالات کې مرشو ی چور بن ډاز وکو وزای او څون بس خوشي کړي وکنه مړه شو لغلی کې دوره سرکه شو سود شو لیاري متعلق قطاع الطريق ډکو نو دو باندې حالات کې صبر پسیږي وزابا اور پس چغيږي نړيږي وسیدا همدا شي قیامت کې به دي حشره کېږي یو سړی دغه د سجدي په حالات کې وفات شولو همدا شي دي هغه ول حشر به سجدي حالات کې خال بو تشبه سایر کې ماشاءالله دي منځ په حالات کې ته مارګ راغله ده د سره حالات کې مغالط کې رپاسي کې مالات کې د حشر کېږي ويجلس الرجل السوء يا السوء د بعد سړی څخه کینی قبر کې راپاسي کې په قبر فازعا خوف و خطرې نه بډاک وي فازعا خوف و خطر نو فازعا دا سړی و په ډېر شور کې پروت وي نه ډېر خوف خطرې کې دم ربوي څه د زړه بډويږي مشغوبا او شور شرابا چغې چغارې وکوي فیقال له دې در شپې ما كنت پڅ کې د وخت تیرول فیقول به اصلاح درې متحفت نشته واضحه خبره دي ټول عمر نشي کې و غفلت کې نشي سړی نه تاسو وکه پس نه پیږي هغه چې شي نه درته یي خانه سی سدي ته د سیل شي په څنګه ژوند ته د اصلاح دري فیقال له ما هذا الرجل لك اسود فيقول سمعت الناس يقولون قولا خالق بو خبري قال مو ما خبري خالص سي مغه بو کنه فقلت هم مغا خبري قالي نه خالق بس خبرنا سي فيفرج له فرجه قبل الجنه دي ته بوال جنت تکړ کاور کولو غرش زخه شچوبنی وسی به بعد شي کی وچ دي بن سره ډیر غم جنېږي نه ځکه وال بو ته جنت کړ کار کولو شي رو کولو غړای شي فانظر الى زهرتها وما فيها جنات لحسن جمال كمال نعمتون توغري فقال له دي ویل شي انظر الى ما صرف الله عنك وګره د غشون دینه ته خدای پاک وګرځول د ته نه ملوي کی صرف الله عنك دا د لری کړلو خدای پاک
خو نو دا شی ته د څه کړی شي غمجان به کړی شي جناب ته واله وروخیل شي بیا به نه ورډه کړلی شي ته نشي تللی ته ثم یفرج له فرج الی النار بیا به جهنم طرف ته تکړکای کولو کړلی شي فینظر الیها جهنم ته څه وګوري یحتم بعضها بعضا نو د اور به یو بل کې د سینوزي د سیزوي به یو بل فیقال لتیر شي هذا مقعدک علی الشک هذا مقعدک دا دې تو ځای ده على الشک كنت ته خو په شک کې ژوند تیر کړی ده وعلیه دا شک لوندې سات لیکلی که نه علیه کې ضمیر لوندیا سات لیکلی معنی د علیه ضمیر شاک طرف ته رسي وعلیه مت په اندې شاک کې مړ شول علیه تبعث ان شاء الله تعالی په اندې کې ورپسې کې رواه ابن ماجه